چاته فریاد فریاد وکړم وجاړم. بچی دا راته ووایه چې تا ته دردونه دي همدغه شان د ورځې او د شپې دردونه وي درته؟ زه چې قسمت ته فکر وکړم ورکوټې مړه وې چې مینه لیدې غمونه. او 21 کاله ما ردي خصمانه وکړله بس ډېره تنګه شوې. او دا 21 کاله تا دوی خصمانه وکړله؟ دا اوچتول خلاصول د دوی کپړې د دوی پیزا دا هر څه ته کې؟ او زه به له کومه زه په خپله باندې ناجوړه یم ډېره زیاته د دې خدمت بلکل کولی نه شم. شوم لیونې د غریبۍ دے اللہ بے خوباسی دین گڑے زندگی دے اللہ بے خوباسی شملے ونے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، تحصیل کاٹلنگ میں آیا ہوں. جیسے آپ لوگوں نے دیکھ لیے کہ یہاں پر 3 معذور بچے جو ایک کی عمر 21 سال ہے، اس کی عمر 17 سال ہے اور اس بچے کی عمر 13-14 سال ہے. ایک ماں ہے جو ان کی کفالہ کرتے ہیں، ان کے خصمانہ کرتے ہیں، ان کی پیزار، ان کے کپڑے، ان کے جوتے یہ خود ان کو چینج کرتے ہیں اور جو ان کے تقاضے ہوتے ہیں وہ بھی یہ ماں خود پوری کرتے ہیں. یہ ان کی مائیں، ان کے اور بچے نہیں ہیں اور ان کا جو شوہر ہے وہ کام کاج کرتے ہیں، دیہڑی مزدوری کرتے ہیں. تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ڈونیٹ ضرور کریں. کتن کو زر اغلی مادت کی تحصیل کاٹلنگ تا کاٹلنگ کې وتا سودا په خپل ودل چې د ما کم از کم درې ویډیوګانې کړې هم دي، خو یو مور دا چې د دې لپاره دغه یو جړه فریاد کی چیرې زما د بچو علاج کیږي. علاج خو ناممکن دی، خو بیا هم د یو مور دا هڅه ده چې دې ما غړ هسپتال ته بوتلې الشفا کې د دا ویلې دي چې وایي الشفا د تاسو راولې نو الشفا ته چې دې بوزین نو باید باندې ډېره غټه خرچه راځي. نو زه د دې په شروعاتو کې زه تاسو ته دا کانټیکټ نمبر درکوم د 0343907942 دا د دې نمبر دی. تاسو د دې سره په خپله رابطه وکړئ او څوک ته زکات را لېږئ، څوک ته صدقه را لېږئ. دا رمضان میاشت ده او انشاءالله اختر نږدې راتلو والا دی. نو زه هم د یوې مور ارمان هغه مونږ خامخا پوره کړو. په دې نمبر د دوی سره رابطه وکړئ. نو زه د دې وړو د مور سره یو 2-3 خبرې کول غواړم. بس زه یې پوره کوم نو څه به کوم. د دې پلار صاحب چې کوم دی ستاسو کور والا هغه څه کار روزګار کوي؟ هغه بس دا روسي مزدوري خپله ونه مزدوري وکړي. خاطر که مثال که ته بار نور وي او باران شي د دې دننه بار دا څوک کوي؟ تاسو؟ دا زه یې کوم. ډېر زیات تکلیف دی راته او ګران کار دی، خو بس څه به کوو. او ستاسو په خپله ساه لنډه لنډه کېږي، لکه مطلب تاسو ته هم څه مسله ده؟ زما ساه بې ساه شي بس هم هغه ساه بندي غونډه کې مې شوله دې سره. نو خوجان دا راته ووایه چې ستاسو دا واړه د کاټلنګ د نام ناموس والا خلک چې کم وي دوی چې په بل ځای کې زکات او صدقه ورکړي، آیا دې خلکو ته د دې په باره کې پته نشته دي؟
بس ویره ورته پته خو څوک دغه نه کوي بالکل د دې دپاره هېڅ دغه هم نه دی کړی. ها اوس چې کوم احساس پروګرام و 12,000 روپۍ وي هغه راته میلاو شوي دي؟ مالدارو ته میلاو شوي دي او موږ ته خو نه دي میلاو شوي. بس دا خو چې موږ کله دا خبره په سکرین باندې کوو دا خو دې خلکو باندې بیا ډېر زیات بدلوي. خو د دې دواړو نه زیات د ده حالات ډېر زیات بګړاو دي. لکه دې خو زه خو چې دته ګورم نو زه یم چې یا خدای پاکه دې د ژوند څنګه لکه خو ډېر دې ورته ډېر زیات تکلیف وي. د شپې دروازې چغې وهي. نو سم مې که نیم څنګه دې سم کړم هغو سم کاږه واږه لاس او پښې شوي دي. ډېر ساعت به داسې ملاستې نو چې کینو مې نو ډېر ساعت ونیسم همسې نه چې ورګیر شي. کله په شا هم غورځېږي. ډېر زیات دی کمزوری شه. کله ورته هم ژاړم او بس خدای پاکه خو اختر را روان دی. د دې دپاره د اختر کپړې پیزار ده خو د دې خو دا کپړې هم داسې دي چې لکه ډېر وخت نه تاسو دا اچولي وي. د دې دپاره د اختر دپاره څه کپړې پیزار شته دي؟ نه نشته دي. چاره سره امداد وکړم خو به یې چې خفه دي وي موږ له جامې والې پیزار والا والې خفه دي د پلار یې وس کېږي نه یم څه وکړم. او ستا بس دا 3 زامن دا دي؟ د دې نه علاوه لکه سم بچي دي نور نشته دي؟ نه. دا ولې دا پیدایشي داسې دي؟ نه دي 7 کالونه بعد بیا داسې ها د 7 کالونه پاس داسې. نو هسې تاسو چېرته لکه دا یو چې داسې شنو چې د ډاکټر ته مو ښودلي دي چې یاره دا ولې داسې کېږي یا خرچه پرې راځي یا علاج یا پیسې څه ډاکټران درته څه وایي؟ بس خرچه به ډېره راځي او زموږ پې وس نه راځي. وس مو نه کېږي چې وکولو علاج موږ سره امداد وکړو نو ولې به علاج دغه کې مو سم به شي. او دې ته خو لکه د ویلچیر او د دې څیزونو ضرورت خو نشته دی که نه؟ ښه نو ستاسو دا مطلب دی چې یاره زمونږ سره امداد وکړی شي. د دې پلار غریب دی او هغه چې کوم دی نه خپله ګټه وټه دیاړي مزدوري کړي او د دې دپاره د علاج خرچه د میاشتې به څونه خرچه وي؟ 60,000 30,000 50,000 څونه خرچه ده؟ 60,000 به وي؟ لکه شانتې نه. اچھا ناظرین ہمارے ساتھ جو بہن بیٹھی ہوئی ہے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے اس کے علاوہ اور بچے ہیں؟ صحیح کہتے ہیں کہ یہ تینوں بچے اور یہ بھی معذور ہیں. اس کے علاوہ ہمارے بچے نہیں ہیں اور ان کے جو والد صاحب ہیں وہ دیہڑی مزدوری کرتے ہیں کام کاج کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اس پہ ہم اپنا پیٹ پالیں گھر کا کرایہ دیں یا اپنا اخراجات پورا کریں تو کیا کریں ہم اس پر. پھر میں نے بہن سے پوچھا کہ ان کا علاج ہو سکتے ہیں؟ کہتے ہو سکتے کیوں نہیں ہو سکتے لیکن ان کے لیے ڈھیر سارے پیسے چاہیے جیسے الشفا ہاسپٹل ہو. تو ہمارا جو کام تھا ان لوگوں کے اسکرین پہ لانا تھا. پھر میں نے بہن سے پوچھا کہ ان کے لیے عید کے کپڑے ابھی تو رمضان ہے ان کے عید کے کپڑوں کا کیا بندوبست ہے ان کے کھانے پینے کا. کہتے اگر ہے تو ہم دیں گے نہیں ہے تو ہم کہاں سے لائیں گے. تو بالکل ایک تو ہے کرونا لاک ڈاؤن رمضان شریف رنگ رنگ طرح کے امتحانات اور عذاب ہمارے اوپر آتے ہیں لیکن ہمارا کام جو ہے ان لوگوں کی آواز اٹھانا وہ آپ لوگوں کے اسکرین پہ سامنے رکھ دینا. باقی آپ لوگوں کی مرضی آپ ان کے ساتھ کچھ ڈونیٹ کرتے نہیں کرتے وہ آپ لوگوں کے اوپر ہی ہے. کتن کو ددی نمبر بیا ہوں تاسو په شیشه باندې راځي که څوک هم د دې سره څه نه څه مدد کول غواړي نو هغه تاسو په خپله د دوی سره مدد وکړئ په خپله سره رابطه وکړئ. باقي ستاسو او ستاسو اولاد آینده د کدون ستاسو نه ایجاد غواړي ښاد وباد اوسئ. د الله په امان.